أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة اول سپارہ دے یوسل 14 آیات تے د دې آیات ربط و مناسبات تمخ کے سرا ایها المؤمنون خالف اليهود والنصارى، اے مومنانو تاسو د یهودو د نصاراو مخالفت وکئ. وَإِن مَنَعُوكُمْ عَنِ الْمَسَاجِدِ فَلَا بَأْسَ بَيِّنُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. کدیو تاسو د جمعتونو نه منع کوي نو باک نشته دی. دا الله رب العالمین توحید بیانوي په هر ځای کې، ځکه چې لله المشرق والمغرب دا الله رب العالمین په اختیار کې دی مشرق و مغرب. مشرق و مغرب دا الله بدشئی ډیره اوږده دی، والله رب العالمین ډېر لوی بادشاہي دی. نو چې یو ځای کې در باندې د الله دین بند کي نو بل ځای ته لاړ شه، هجرت وکړه. دویم ربط و مناسبتی د مخکې سره فالله یحکم کا اطرا مخکې ذکر شو چې الله تعالی حکم کوي، نو دلته فرمای یبین لهم الحق، دیو ته بیان د حق وکا، حق ورته بیان کا. وَإِن مَنَعُوكُمْ فَهُمُ الظَّالِمُونَ، او کچره دیو تاسو منع کوي نو دا ظالمان دي.
ځکه دین نه بندول دا د ظالمانو کار دی. دریم ربط و مناسبتی د مخکې سره الرد علی اعمال الیهود، مخکې په اعمالو د یهودو باندې رد وکړه چې دیو ډېر بد عملونه کوي. فالآن الرد علی احوائهم، په دې ځای کې د دیو خواهشاتو باندې الله رب العالمین رد کوي چې دیو خواهشاتو تابع دي او دیو د دین پروا نه کوي. ومن ازلمو، دا زجر ورکوي د پر د مانعینو د مسجد چې څوک جماعت نه څوک بندوي او جماعت کې دین بیانولو قرآن بیانولو د پر نه پرېږدي، نو هغو ته زجر ورکوي د الله کتاب بندوي، د الله دین بندوي. الله رب العالمین فرمای ومن ازلمو، اسوک ته غټ ظالم ممن داغه چانا منع مساجد الله چې غا بندول کوي د جمعتونو د الله نه، منع کول کوي د جمعتونو د الله نه. دینا غټ ظالم په دنیا کې نشته دی چې غا جمعتونو نه خلق بندوي. دا مساجد الله دا مبدل منه د ترکیب کې ان یذکر د بدل استعمال دی، ان یذکر فی اسمو چې بیان کړي شي په دې جمعتونو کې اسمو توحید الله، وسعا فی خرابهم کوشش کوي په خرابولو د دې جمعتونو کې په نه بیانولو د دین سره. الله رب العالمین فرمای دا چې وخت فراشي اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، دا کسان چې دی ندی مناسب دیو د پرام چې دیو داخل شي دی جمعتونو د پرام، دی جمعتونو ته داخل شي دیو ورانولو د پرام الا خائفینا، مگر پډار سرام، مگر ویریدون کی بوی د مسلمانانو نا. دا چې دور براشي چې جمعات ته داخليږي نو دیو بډاریږي، ها ورانول خودر کنار. الله دیو د پر سزا ذکر کوي لهم فی الدنیا خزیون، دیو د پر په دنیا کې شرمندگی ده. څوک چې جمعتونو نه خلق بندوي دنیا کې با الله شرموي. ولا هم فی الاخرت عذاب عظیم، او دیو د پر په آخرت کې عذاب عظیم ده، لوی عذاب دی. ښه ایګه خبره ول اګوره طالب په دې کې یو اعتراض وری دیږي. ښه هغه اعتراض دا دی چې ازلم صيغه د اسم تفضیل دی. ښه او د اسم تفضیل چې دی وهو اسم لمرتبه واحده ولا يكون له افرادنا، اسم تفضیل دا یوې مرتبه د پروي پدی کې افراد نوي. نو دلته فرمایي چې ازلم مانع المساجد ده. او بیا ورستا سورۃ البقرہ یو سلسله ختم کې فرمایي الازلم کاتم الشهاده، ظالم چې ده دا پټون کې د گواہی ده. سورۃ الانعام 3 نمبر آیات کے فرمائی کہ ظالم دا مفتری علی اللہ دے. آپ سورۃ الکہف او 50 کے فرمائی کہ ازلم ظالم چے دے دا معترض علی اللہ دے، اللہ بنے اعتراض کئی. ہاں آپ سورۃ زمر کے 2 آیات کے فرمائی الازلم هو المکذب علی اللہ، ظالم چې دے داغا تکذیب کون کے پالا بندے دے. نو سوال دا پیدا کیږي چې اسم تفضیل کې خو افراد نوي، اسم تفضیل خو یو د پر استعمالیږي وې مرتبه ده پر، نو دلته خو ډېر افراد ذکر کوخه. کله وایي چې ظالم مانع د مساجدو دے، کله وایي کاتم شهادت دے، کله وایي مفتری علی الله دے، کله وایي معترض علی الله دے، کلوی مکذب علی اللہ دے.
نو دې دپاره جواب دا دی چې اسم تفضیل په اعتبار د انواع سره دی، نه په اعتبار د اجناسو سره. دینا مراد جنس ظالم نه دی ګوراخه، بلکې په ظالمینو کې ازلم هغه څوک دی چې منع کوي خلک ته جمعتونو نه. وامدارنګې په ګویي کې ازلم هغه څوک دی چې هغه پټوي ګویي. وامدارنګې الله باندې دروغ تړي، افترا کوي، اعتراضونه کوي په الله باندې، مکذب علی الله وي. نو ګوره اسم تفضیل په اعتبار د انواع سره دی، نه په اعتبار د اجناسو سره. مراد د دینه جنس ظالم نه دی، بلکې نوع د ظالم دی ښه. نو انواع یې ډېر دی ښه، جنس یو دی. پوهېږه خبره؟ الله اکبر. اګوره مساجد الله جمع ذکر کړی دی ښه. په ذکر د جمع کې اشاره دی خبره ته چې دا حکم چې دی دا په هر یو مسجد کې دی ښه. کا مسجد حرام وي، کا مسجد نبوي، کا بیت المقدس وي، کا دا جمعات وي بل جمعات وي. تفسیر روح المانی کې علامه علوسی رحمت الله علیه فرمای چې مساجد جمع ذکر کړی دی، په دې کې عموم دی ښه. هر مسجد مراد دی ښه، هر مسجد هم مراد دی. چې کوم جمعات خلق خرابی یا ورانی یا پکې دین باندې ښه، نو دا هر جمعات ته شامل دی ښه. بیا مساجد په قرآن کې ډېر ذکر شوی دی ښه، په ډېرو معنو سره. کله مساجد نه مراد مطلق مسجد وي ښه، لکه ګوره دلته ذکر کړی دی ښه. کله مسجد نه مراد مسجد نبوي وي ښه. مسجد نبوي لکه سورت توبه 100 نمبر آیات کې ذکر دی مسجد نبوي ښه. کله مسجد نه مراد مسجد زرار وي ښه، مسجد زرار هغه په سورت توبه کې ذکر کړی دی ښه. هغه خبره و. الله اکبر. وامدارنګې کلا مسجد حرام ذکر دے قرآن کے. مسجد حرام دا تقریباً 15 ځلې قرآن کې ذکر دے. ورسته به سورة البقرہ 144 نمبر آیت کې راځي. کلا مسجد حرام مراد وي، کلا مسجد اقصا مراد وي. مسجد اقصا سورت بنی اسرائیل اول نمبر آیات وګوره. سبحان الذی اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. کلا مسجد علی القبور مراد وي، مسجد الاموات چې ورته ویل شي. سورۃ الکهف کې 20 آیات کې مسجد الاموات مسجد علی القبور ذکر دے. کله مسجد نه مراد اعضاء السجود وي، اندامونه د سجده، لکه پوزه شوا، لاسونه شوخ پیش وي، ټنډه شوا، اعضاء السجود مراد وي. کله مساجد شرعیه مراد دي، هلکه د مو تاسو د جمعتونه دي ته مساجد شرعیه ویلی شي. کله کله اطلاق په هغه ځایونو د لمانځه باندې کېږي ها، یعنی ځمکې ته مسجد ویلی شي ها، عام ځمکې ته. عام ځمکې ته څه ویلی شي؟ مسجد ویلی شي ها. کوم ځای کې دي؟ کوم ځای کې؟ کوم ځای کې؟ کوم ځای کې؟ کوم ځای کې دي؟ ټولو ځایونو کې کوي، خو تاسو خو ریډو خراب یو هلک توار ولګو ښه. ټولو ځایونو کې. الله اکبر. نو کله کله د
مسجد اطلاق په مواضع الصلات باندې کیږي، لکه ځایونه د لمانځه یعنی ځمکې ته مسجد یلی شي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جعلت لی الارض كلها مسجدا وطهورا، ما د پرا جمعات الله تعالی دا پاک ګرځولې دي، یعنی دی باندې مونږ کیږي. د بنی اسرائیلو منځونه چې دي دا په جمعتونو نه علاوه کې عبادت خانو نه علاوه کې نه کیدو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت خصوصیت ته چې هر ځای کې لمونځ کیږي، که جمعات وي او که ځمکه وي. او بیا ورسته فرمایي وسعا فی خرابها، ا کوشش کوي په بربادولو خرابولو د جمعتونو کې. علما فرمایي تخریب د مساجدو په دوا قسمه ده. یو تخریب ظاهری ده چې ظاهر کې جمعات دیوالونه وران کې، لکه څرنګه هندوانو مسجد بابری دا وران کړو، دیوالونه راوغورځولو، یا نور په بمونو باندې جمعتونه غورځيږي، په دماکو سره غورځوي، دي ته تخریب د مساجدو دا یلی شي، خو ظاهری تخریب دی. یو تخریب معنوي دی د مساجدو، کتعطیل بانقطاع ذکر فیها، لکه څرنګه د الله دین په جمعات کې نه پرېږدي، د الله کتاب نه پرېږدي، قرآن درس نه پرېږدي، تبلیغ والا جمعات کې نه پرېږدي، ذکر والا جمعات کې نه پرېږدي، دی ته تخریب معنوي ویلی شي. دا تفسیر ابو سعود کې علامہ عمادی رحمه الله ذکر کوي. او همدارنګه تخریب د مساجدو بنشر الشرک والبدعت فیها، چې په جمعتونو کې شرکیات منګړت بیانونه کیږي، منګړتې کیسې بیانېږي، او همدارنګه په جمعتونو کې بدعات کیږي، رسومات کیږي، دان د جمعات ورانول دی. پهیږي خبره باندې دی د وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، قریب دی چراب شي په خلکو باندې و زمانہ، دا چې زمانہ براشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت ادیم السماء. اللہ اکبر. ګوره نبی علیہ السلام فرمائی دا چې زمانہ به خلکو باندې راشي چې اسلام به تشنم پاتې شي، د قرآن به صرف رواج پاتې شي، جمعتونه به آباد وي پابادی سره، خستا سنگی مرمر به پکې لګېدلي، وهي خراب من الهدى، دی کې به د هدایت نوم نشان نه وي، د الله کتاب پکې نه بیانېږي، ذکر به نه کېږي، منځونه به پکې نه کېږي، تبلیغ و دعوت به پکې نه کېږي. دا چې وخت فراشي علماؤهم شر من تحت ادیم السماء، دا علما به ټول د اسمان د څرمن نه لاندې چې څومره مخلوق دی دغو ټولو کې به بد مخلوق وي عالمان، هغه علما چې هغه د دین خلاف دي، هغه علما چې هغه باطل پرست وي، د قرآن سنت خلافي، بی دینی خوارۍ سره د علم ناخه. پهیږي خبره ونه عادي د وجنه علما فرمایي ولیس المراد من عمارتها الزخرفتها. پهیږي خبره ونه وی آبادول د جمعات نه دی چې دا جمعات په سنگ مرمر او خستا کې پلیټونو خستا کې کومې ورکې ولګوي. پهیږي خبره ونه عمارتی دا دی چې پدی کې ذکر د الله وکړی شي، اقامت شرعی وي، مونځو پکې د الله کتاب پکې، او شرک و بدعات پدی جمعات کې نه وي. دا تعمیر د جمعات ته چې یو مسجد دی د الله کور دی، پاکه کې شرکی کیسې بیانېږي،
कहानी بیانېږي د پیرانو فقیرانو کیسې بیانېږي او همدارنګې د بدعاتو رواج پکې ښه پوهېږي خبرې ونه تذکرۃ الحفاظ کې علامه ذهبي رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې امام مالک رحمت الله علیه چې امام مالک دا جمعات ته 25 کاله نه ولاړه ولې ځکه چې په جمعات کې بدعات کیدو رواجونه کیدو نو چا ورته ویلو چې ته ولې جمعات ته نه ځې 25 کاله ته دي جمعات ته جمع لمانځه ته نه ځې نو امام مالک ورته ویلو مخافتا ان را منکرن ولا استطيع دفعها وی دې د وجنا چې زه ډارېږم چې زه یو بدعات یو منکر پکې وګورم ازي دفع کوی نشم طاقت نه لرم نو چې طاقت نه لرم نو بیا غځې کې زه چې چوپ چاپ پاتې کېږم نو غنا خپل کور کې خین چې خپل کور کې جمعات خپل کور کې مونځ وکړم پوهېږي خبرې بن تذکرۃ الحفاظ کې علامه ذهبي ذکر کړی دی علما فرمایي چې تذکرۃ الحفاظ دا کتاب جدیر بان تکتب بذهب دا داسې کتاب دی چې ډېر مزیدار کتاب دی د سرو زرو لیکلو والا کتاب دی چې سړی په سرو زرو ولیکي ها پوهېږي خبرې ونه امام شاطبی رحمه الله دا ابو ادریس خولانی نه نقل کوي ابو ادریس خولانی یو لوی ولی تیر شوی دی فرمای لا ان ارا فی المسجد نارا لا استطيع اطفاءها احب الی من ان ارا فیها بدعتا لا استطيع تغییرها ابو ادریس خولانی رحمت الله علیه فرمایي چې زه په یو جماعت کې اور وګورم کنه چې جماعت اور لګیدلې جماعت کې او جماعت سوځي وزي نشم مړاوي اور نشم مړاوي دا ما ته ډیره محبوبه دی د دې خبرې نه چې زه په دې جماعت کې بدعات وګورم او زی رد نشم کوي ینه دا جماعت سول چې دی په اور سره دا زه خواخوم په دې باندې چې په دې کې بدعات رسومات کیږي پوهېږي خبرې ونه الاعتصام کې شاطبی رحمه الله دا ذکر کړی دی پوهېږي خبرې ونه الله اکبر الله اکبر دا لوی ظالمانو چې جمعتونو نه خلق بندولو آنن زمانے کې دا چې خلق شتا دي چې جمعتونو نه خلق بندي د قرآن درس پکې نه پرېږدي تبلیغ والا پکې نه پرېږدي اوس د نوي واقعا په پنجاب کې شوی دی چې تبلیغیانی جماعت نه وخلي دي او ډېر سخت وال ټکولي کړي دي او ډېره غټه بې عزتي کړې دی نو دا جمع کول دي د جماعت منع کول دي د جماعت نه کنه چې جماعت کې ته دعوت نشي چلاوی د قرآن درس نشي چلاوی دا جماعت خرابول دي نو دې د وجې نه الله فرمایي چې غټ ظالم هغه دی چې هغه جماعت نه منع کول کوي جماعت خرابوي نو ګوره کوم خلک چې مدرسې جماعتونه خرابوي په تخریب ظاهري سره یا په تخریب باطني سره الله فرمایي چې دا غټ ظالمان دي او ظالمانو د پرا په دنیا کې شرمندګي دي دا به الله شرمي او په آخرت کې به لوی عذاب ورته ملويږي ولله المشرق تمهید د پر د تحویل د قبله ذکر کوي همدارنګه کله چې د جمعات نه وبسي ربط داشه د جمعات نه ويسته نو لاړ شبل طرف تا کنا ملک خدا تنگ نیست پائے گدا لنگ نیست دا الله ملک تنگ نه دی د پاکیر پخېچانی ولی دی پاکیر یو ورځ دلته شپه بل ورځ بل ځکه شپه پوهېږي خبرې ون الله اکبر نو چې یو ځکه قرآن بیانول نه پرېږدي دین بیانول نه پرېږدي نو بل ځای ته لاړ شه بل ځکه بیان کا خو دین ما پرېږده دین به بیانوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 کاله محنت وکړه مکه کې خو مجبوری که
مسجد حرام کې به عبادت ته نه پرېخلل نو لاړ مدینه ته، مدینه کې دعوت او تبلیغ شروع ک، الله ورته فتوحات ورکو. نو چې تا یو جماعت نه وبسي نو دا نه چې ته بیا دین پرېږدی چې بس جماعت نه وبستم. ها دا چې ډېرو ځایونو کې خلک دا حربې استعمالوي. ښه درس قرآن به شروع وي او باطل پرست په مشوراو کې چېره جي دا قرآن بندول پکار دي او دا مولوي صاحب د دې جماعت نه ایستل پکار دی. ښه نو مولوي صاحب که جماعت نه د وبسي نو بل جماعت ته لاړ شه او که نه وي یو دکان په کرایه باندې ونسه هغه کې درس و تدریس کوا خو دین کار پرې نږدې. ښه قرآن پرې نږدې. ښه دا مو تاسو ته سبق راکوي. ښه دا ظالمان دي، دیو ته به الله بدلا ورکوي او تا ته به الله فتح درکوي. ښه نو الله د پره مشرق و مغرب دی. ښه امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې کله د جماعت نه وبسي نو لله المشرق والمغرب، الله رب العالمین د پره بادشاہي د مشرق و د مغرب دی. ایګه خبره و په دې باقي زوی ریه کې دغه باندا دی فقیر څلور هجرتونه کړي دي. ها څلور هجرتونه، یو ځنم هجرت کو بل ځتا، هغه ځنم بل ځتا، هغه ځنه بل ځتا، څلور هجرتونه 1 کیلومتر کې ما کړي دي. ها خو قرآن منه دې پرې خله الحمدلله. اوس کې ټول خلک یې واوري غوږي ورته نیولې وي. ښه خو زړه به نه تنګې چې زړه د تنګ نو بیا دین کار نشي کوی. ښه پوهېږې خبرې ول ولله المشرق، خاص الله په اختیار کې بادشاہي د مشرق و د مغرب دی. مشرق و مغربی ذکر که شمال جنوبی ذکر نه کها، ځکه چې اصل مشرق او اصل مغرب دی. دا نور چې دی دا اڅ ور سره عوارض غوندي دي. ها فاینما تولو، پس کوم طرف ته چې وګرځئ تاسو، فسم وجه الله، په هغه ځای کې موجود دی ذات الله، په هغه ځای کې الله ذات موجود دی. ها ان الله واسع علیم، یقینا الله فراخ علم والا دی. واسع، ها واسع علیم، فراخ علم والا دی. واسع رحمت والا دی. واسع مغفرت والا دی. علیم پوی دی. الله رب العالمین بدر بن رحمتون نازل کی. خوا وقالو اتخذ الله ولدا، زجر ذکر کئی مشرکینو تا. خوا مشرکینو بویلو چې الله ځان د پر نایبان یولی دی، ځان د پر سیکرټریان یولی دی. نو الله تعالی رد کئی اور بنے. خوا اگر دیات ستا مفسرین وئی اتخذ اللہ ولدا، پہ اتخاذ کے دا دلیل دے چې دا څه دی دیوا کی دا داوا چې متبانا الله نیولی دی ځان د پره متبانا یعنی نایبان، نایبان نیولی دی. ها چا بویلو چا اولیاء د الله نایبان دی، سیکرټریان دی، چا بویلو چې پیغمبران دی، چا بویلو چې ملائک دی، چا بویلو چې پیریان جنات دی. پوهېږې خبرې ول الله فرمایي چې دا مشرکین دا ګډې وډې خبرې کوي. ها پینځو طریقو سره الله په دیو باندې رد کوي. ها کا وایي چې ولد حقیقي دی نو سبحانه اول رد، سبحانه پاکی دی الله د پران د حقیقي بچینا، حقیقي ولدنا، لم یلد ولم یولد. دویم رد وګوره کچر دی وی چې متبانا دی ځان د پره نائب نیولې دی، دا نائبان دی د الله، سیکرټریان دی. نو الله نائبانو ته ضرورت نشته. دویم رد بل له ما فی السماوات والارض، بلکې خاص د الله په اختیار کې دي هغه شیونه چې بس منو پس مکو کې دي. نو الله نائبانو ته څه ضرورت دی؟ دا خو ټول د الله په اختیار کې دي. دریم رد وګوره دا ځمکې او اسمانونو کې چې کوم مخلوق اوسیږي او تاسو ورته معبودان وایي، څوک ملائک را مدد شکوي، څوک انبیا، څوک اولیاء، کل له قانتون، دا ټول خاص الله ته جزي کوونکي دي. انبیام عاجز دي، اولیام عاجز دي، همدارنګې ملائک جنات پیریان هم عاجز دي. ها
نو چې عاجز دي نو بیا الله نیبانو ته څه ضرورت دی؟ عاجز دا نیب نشي کیدای. ښه پنځم رد وګوره، ښه څلورم رد بدیع السماوات، نیبینو ته ضرورت نشته دی. بدیع السماوات والارض، نوې بے نقشې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی. و اذا قضا امرا، اګوره دومره لوی طاقت دی چې اسمانونه او ځمکې بغیر د نقشې نه پیدا وکړي دی. ښه بدعا یبدعو بدعا و بدعتا، یلی کیږي ایجاد بلا مثال سابق، یعنی دا چې شی پیدا کول چې هغه مخکې مثال نوي، بے نقشې یو شی پیدا وکړي، مخکې نقشه نوي، دې ته بدیع ویلی شي. او پنځم رد وګوره، و اذا قضا امرا، کله چې اراده وکړي یو کار، فانما یقول له، پس وایي دي ته دې کار ته کن موجود شه، فیکونو، نو موجود شي. کن فیکون تن د الله ضرورت نشته دی. خدا قرآن نازل دی په محاوره د عربو. نو عرب چې خبره کوي وی لکه کن فیکون سره د کار وکړه، نو ځکه کن فیکون ذکر کړ، ورنه الله تعالی کن فیکون تان څه ضرورت نشته دی. چې اراده وکړي ټول کارونه کیږي. پوهېږې خبرې ون. الله اکبر. بدیع السماوات والارض، بدیع د بدعات نه دی. بدعات یې لیکيږي ایجاد د شی بغیر د مثال سابق نه. دا لغت په اعتبار سره دی، نوی شي ته ویلی شي. پوهېږې خبرې ونه. او بدعات شرعي دي ته ویلی شي الاحداث فی الدین، دین کې نوی طریقه راویستل او دین ګڼل، دې ته بدعات شرعي ویلی شي. نو ګوره په بدعات شرعي کې تقسیم حسنه او سیئات نشته، چې دا ښه دی او دا بد دی. کلو بدعت ضلاله، پیغمبر ویلی دی چې هر بدعت دا ګمراهي دی. ان شرعي بدعت دا ګمراهي دی، هغه کې حسن او سیئه نشته دی. چې ته وایي چې دا بدعت حسنه دی او دا بدعت سیئه دی، شریعت کې دا نشته. ګوره بدعت حسنه او بدعت سیئه دا په بدعت لغوي کې دی. په بدعت لغوي کې حسنه او سیئه شته. دې د وجې نه مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت الله علیه، مفتی اعظم پاکستان، هغه کتاب وګوره، یوه وړوکې غونې رساله دی سنت و بدعت. هغه کې دا مسله کړې دی چې ګوره بدعت شرعي کې تقسیم نشته، تقسیم چې دی دا بدعت لغوي کې دی، چې دا ښه دی او دا بد دی. و همدارنګې مجدد الفسنی رحمت الله علیه، شیخ احمد سرهندی مجدد الفسنی، ډېر لوی سړی تیر دی. هغه وایي دا فقیر چې دی په بدعت کې حسنه نه ویني، این فقیر هیچ بدعت را حسنه نمی بینم. وی دا فقیر چې دی په بدعات و شرعیو کې حسنه نه ګوري. پوهېږې خبرې ونه. نو دې د وجې نه عمر صاحب چې ویلي و نعمت البدعت هذه، تراو په باره کې نه هغه بدعت لغوي و، یعنی دا ښه ایجاد دی. پوهېږې خبرې باندې. الله اکبر. اوس ګوره چې کوم نوی ایجاد وي سبب د ګمراهي وي، نو غته بدعت سیئه ویلی شي. لکه مثلا دیګونه دي، دا دیګونه روسپیکل دی، کا دی کې ته ګانې بجانې غږوې، نو دا بدعت سیئه دی، بد ایجاد دی. او کدی کې ته د قرآن درس کوې، تقریرونه کوې، اذانونه کوې، نو دا بدعت حسنه دی. و همدارنګې دا مدارس دي، دا بدی دي، که یوه بدي جوړه کېدي د پاره چې په دې کې د قرآن سنت تعلیم به کېږي، طالبان به پکې دراوي، دین به زده کوي، نو دا بدعت حسنه دی، ښه ایجاد دی، دا مدرسه دی. او که چېرې په دې کې ډانسونه او همدارنګې په دې کې ګانې بجانې زده کېږي، لکه بعضې آبادیو کې، امارتونو کې، سکولونو، کلیجونو کې، یونیورسټیو کې
ګاډا زده کېږي ګانې بجانې زده کېږي نو دا بدعت سیئه دی دا باد امارات دی وایي خبره ها بدعتیان چې څوک قایل دي چې وایي نه مړه بدعت په دوه قسمه دی بدعت حسنه دی او بدعت سیئه دی وایي خبره په دین کې بدعت حسنه سیئه دا تقسیم نشته دین کې ټول بدعت سیئه دی پیغمبر ویلی دی کل بدعت ضلاله نو پیغمبر نه تمخ کې جاوي چار بدعات په شریعت کې گمراهي دي اته پیغمبر نه ځان مخ کې کوي او چې نه دا خده او دا باد دی پیغه خبره او پیغمبر یې چې په دین کې هر بدعات گمراهي دي پیغمبر نه ځان مخ کې کوي امام مالک رحمت الله علیه فرمایي فما یکون اليوم اذ دینا یوم اذ دینا فلا یکون اليوم دینا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې شی دین نوی نو غنن دین نشي کېدای ها او دیو لګیا دی پیوندکاری کوي ځان نه ډکوسلې جوړې کړې دي وې دا بدعت حسنه دی او دا بدعت سیئه دی پیګه خبره وای ځان نه اچي خبره شروع کړې دي ها په دین کې بدعت سیئه او حسنه تقسیم نشته په دین کې ټول بدعت سیئه دی ها پیګه خبره نوی ایجادات چي دي ها نوی ایجادات پاغو کې کاخه استعمال وي خوغه خشه دی او کبد استعمال وي بادشاہ دی وایي خبره ونه دا غړی د پیغمبر په زمانه کې نه وي دا موبایل د نبی علی السلام په زمانه کې نه وي خودی دا څوک ثواب نه دي دا څوک ثواب نه چې موبایل ثواب دی یا غړی ثواب دی خدا یو آلاتی خلق استعمالي ټیم د پر یا بل شي د پر خبرو د پر استعمالوي دیتا بدعات فی الوسائل یہ ریشی دا بدعات فی المقاصد نہ دے دیتا بدعات اصلی نشی لے دیتا بدعات اضافی لیشی تو بدعات لی دین یا بدعات اضافی بدعات فی الوسائل دی کے حسنہ و سیئہ اشتا دی آپ بدعات شرعی کے ټول سیئہ دی حسنہ نشتا دل تبادی لفظ ذکر دے سورۃ الاحقاف کے ہم نمبر آیت کے لفظ ذکر کرے دے ما کنت بدعا من الرسول زنوے د پیغمبرانو نه نیم زنوے د پیغمبرانو نه نیم منا مخ کې نور پیغمبرانو تیر شوی دي نو دلتا بدعات لغوی دے ما کنت بدعا ورهبانیت نبتدعوها ځان نه پیری مریدی جوړا کړی وا او بیا ځان نه ایجادات کړی وخا خداغو لحاظی و نسطل اغه لحاظ نسورا و نسطل ځکه نسورا و پیری مریدی غرا کړی وا خداغه لحاظی و نسطل داغو بدی بیا الله بیانې ورسته په قران کې راشي ها دا مختصر ونه خبره وا نو الله رب العالمین نے بانو ته ضرورت نشتواله بدی او سماوات نوې پیدا کون کې بنا نقشې د اسمنو د زمکو دے وایذا قضا امرن کله چې رداو کې دیو کار رداو کې اګوره قضا چې دی دا په معنی د اراده سره دی قضا په قران کې ډیرو معنی سره راغلی دی کله په معنی د اراده سره لکه دلته دی کله په معنی د اعلان سره قضا په معنی د اعلان وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وامدرنګ قضا په معنی د تقدیر سره مرضی ها قضا په معنی د تقدیر سره قضا په معنی د ایفاء الحق سره مرضی ایفاء الحق وامدرنګ قضا چې په معنی د مقرر والی سره مرضی قضا په معنی د حکم شرعی سره پېږه خبره باندې قضا په معنی د فیصله سره قضا په معنی د حکم دنیوي سره قضا په معنی د قضای خلق سره قضا په معنی د خلق پیدا کولو سره دلته معنا د قضا نه اراده مراد ده اذا قضا امرن امر چې ده دا په ډېرو معنو سره راغلی دی کله امر په معنی د دین سره امر په معنی د قول د وینا سره امر په معنی د عذاب سره
امر په معنی د قتلولو سره، امر په معنی د قیامت سره، امر په معنی د قضا سره، امر په معنی د وحی سره، امر په معنی د امور الخلق سره، یعنی کارونه د خلقو امور ته ویلی شي. الله اکبر. نو الله رب العالمین نایبانو ته ضرورت نشته. ها دیو به ویلو چې الله ځان د پر نایبان نیولی دی، لکه څرنګې بادشاه ځان د پر سیکرټریان نیولی وي. الله 5 طریقو سره رد در باندې وکړو. سبحانه دا یو رد شه، بل له ما فی السماوات والارض دا دویم رد، کل له قانتون ټول الله ته جزي کوونکي دي دریم رد، بدیع السماوات والارض څلورم رد، واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون دا 5م رد شه. پوهېږې خبرې ولې دا 15 ردونه کوه. نو چې 15 ردونه په شرک باندې کوې نو بیا به خلک درته وایي چې دا پنجپیری دی. الله هم 5 طریقو سره رد کړی دی ور باندې، تم 5 طریقو سره رد کوه. نو بیا ورته وایي چې دا 5. پوهېږې خبرې هېڅ چروتي ما خرابوه. دا نن یو فخر ګرځېدلی دی، خلک ځان ته په زور وایي. پوهېږې خبرې باندې مخکې دا یو تریخ غونې لفظ و، چاته پاته نه وه. اوس خال وګرځېدی چې پنجپیر خو کلی دی، دا خو دین نه دی مړه، هسې خلک لګیا دي. مخکې زمانې کې وهابي ډېر سخت لفظ و. چا چې بل ته وهابي نه ویلی که نه بس دا د کافر نه زیات لفظ و. په تیرا علاقې کې یو هندو یو مولوي صاحب ته سودا ورکه، ویې لکه ما ته لږه اسانه راکړه، د نورو خلکو نه غور تېلي سړی اسانه نشم درکوی، خو په 1 روپیې باندې ټولو خلکو ته ورکوم، تا ته هم په 1 روپیې دی، ما تاوان دی. وایي نه نه راکړه که نه فتوا در باندې لګوم. وایي نه جي دا قانون نشم خرابوی، ځکه چې بیا نور خلک د ما ټې ته رسي، ما دکان ته رسي، هغه به وایي چې تا پلنکي ته په 2 ورکړي دی. وایي ښه د ما فتوې ته ته ټینګ شه. جمعې په ورځې باندې تقریر کې خطبې کې ویلو چې یوه خبره واورو خلکو، هندو چې دی وهابي شوی دی. دینه سودا ما کوه، خلک سودا نه بند شه. چې سودا نه بند شه نو هندو غریب به سوال ضرور ورته وکړو، ورته ویلو چې سړیه راشه هسې لهی پیاز وړه، خیر دی د آلو مټر لهی وړه، خو دا فتوا واپس کا. بلې جمعې باندې بیا تقریری کړی دی. بیا ورته ویلي چې هلکه هندو چې دی وهابي نه توبه وویسته، وهابیت نه توبه وویسته. نو دا مخکې د الفاظو سخت الفاظو، که وهابي نه څوک درته وي چې ما دا خبره نه دی، ولې ځکه وهابي منصوب به سوی وهاب، انک انت الوهاب، دا د الله نوم دی. د الله نوم طرف ته نسبت درته وکړه. وهابي څه معنی؟ ته د اعلی والا بنده یې، نو ته ما دا خبره نه دی. پوهېږې خبرې الله اکبر. دا دیوبندي ولې ورته ویلی شي؟ خو دیوبندي دیوبند دا په انډیا کې هندوستان کې یو علاقه دی. ځکه دیوبندي ورته ویلی شي. بریلوي دا بریل چې دی دا په هندوستان کې یو علاقه دی. لکه اوس وزیرستان یو علاقه دی، پلنکی وزیرستاني، پلنکی افغاني، پلنکی پاکستاني. پوهېږې خبرې دا خو وطنونه دي، ملکونه دي. دا څه دین نه دی. پوهېږې خبرې باندې خو دې د وجې نه یې بدنام کړی و چې حقه خبره یې کوله، مولیانو باندې بده لګي دا بدنامي یې کوله. نور خو یې څه ویلی نه شو، خو به دا لفظ یې استعمالوله. پوهېږې او خلک هم عوام هم الله د وبخه، د ګډو زمن دي. ګډه چې مخکې شي که نه او نورې ګډې ورپسې وي، ارمان دی چې ګډه دریاب ته ځان غورځوي، د نورې ګډې ورسې غورځوي. په دې هایوې باندې کله چې رامه روانه شي، تاسې وګورئ یوه ګډه چې منډه کي که نه بیا ټولې ورپسې چې ارمان دی چې ټولې ګاډي وایي که نه، خو هغه نه یې سریږي بیا. نو ګډو زمن به ځان نه جوړوي. پوهېږې خبرې به لغونې سوچ او فکر به کوې. الله عقل درکړی دی. روپیو دپاره او پیسو دپاره ډېر هوښیار یې، خو دین دپاره ډېر کم عقل یې. و چې بازار ته لاړ شي نو ښه شی ګورې، چې یاره دا ویران ټماټر کور ته رانه وړم ځکه پیسې ورکې، هغه کې خو سوچ کوې، خو دین کې سوچ نه کوې. د دې تپوس په الله درځنه کوي. هر یو انسان نه به دا تپوس کېږي.
وقال الذين لا يعلمون دا پنځم زجر دی غلط ترزونه کولو. وقال الذين لا يعلمون ویلو با کسان چې دیو نه پوهیدو لولا یکلمون الله ولې خبرې نه کوي مونږ سره الله. په کار دا دی چې مونږ سره الله خبرې وکړي لکه څرنګه دي پیغمبرانو ته وحی کوي خبرې کوي. هلکه نو هغه پیغمبر دی که نه تتیې او تاتینا یا ولې نه راوړي مو ته آیتون یو معجزه چې معجزه راشي مو ته یو معجزه یعنی معجزه مطلوبه چا مو په سترګو وګورو. کذالک قال الذین من قبلهم همدارنګې به ویلو او کسانو چې مخکې د دیو نه وو مثل قولهم په شانته د وینا د دیو. دا ولې تشابهت قلوبهم ګډوډ شوي برابر شوي زړونه د دیو د یو بل سره په باطل پرستی کې. الله فرمایي قد بین الآیات یقینا مونږه بیان کړي دي واضح کړي دلایل دا چې قام د پره یا بینوم دلایل دا چې قام د پره یوقینون چې غا یقین کوي. دا بے یقینا خلق ته دیو ته چې قرآن بیان کې مسله بیان کې یقیني نه جوړیږي. پوهېږي خبرې باندې سبای به گئی د قرآن درس کېږي او مغه شانته یقین نه برابرېږي. د الله دین بیانېږي یقیني نه برابرېږي. بیا روان کړي مریض بادو بابا ته بیا مریض روان کړي او یقیني نه برابرېږي. پوهېږي خبرې باندې تسلی ورکوي نبی علیہ السلام ته سره د صداقت الرسول. الله اکبر تب مسله بیانوي. تا باندې دا نه دی چې دا خلق خامخا ومني که څوک یې مني کني مني مې مني. شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه نور الله مرقدو هغه به فرمایلو پہنچانا ہے منوانا نہیں. پہنچانا ہے منوانا نہیں. تا مسله ورته بیانوه مناول تا باندې نشته دی چې خامخا یې ومني. بابا جی شاه منصور بابا جی به موته فرمایلو نور الله مرقده هغه به فرمایلو وی کمانی وی منا کانی منه بلا درې در پسې. خبره یوا بلانا درې در پسې. ان ارسلنا کا بالحق یقینا لګلې ته مونږه بالحق بصدق بالکتاب الحق بدلیل الحق. تا ډیوټي بچوي بشیر و نذیر تب سری ورکون کې خلکو ته په ثوابونو جنتونو سره ډرون کې په عذابونو سره. کته وایي چېرې دا خلکو ذمہوار یم ټولو خلکو ذمہوار یم. نه ولا تسألو تا نه به تپوس نشي کولی عن اصحاب الجحیم په بارې د ملګریو د جحیم یعنی عن انکارهم په بارې د انکار د دیو کې چې دیو انکار کړی وي نه مني تا نه به تپوس نشي کولی. تا نه به د تبلیغ تپوس کولی شي بلغ ما انزل الیکا ته تبلیغ بیانوه فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. که چیرې تا بیان ونه کړه نو تا د الله پیغام ونه رسول. مولوي صاحب ته مسله بیانوه د الله دین بیانوه که څوک یې مني کني مني بلا درد ورپسې. ولن ترضى عنك اليهود زجر ورکی داعی حق تا او داعی تا حق بیانوا حتی دا چا تابعداریو نکے یهود دی نصارا دی دا هرگز نرضی کیږي ترڅو پورې چې د دیو دین د نه وي منلی. پوهېږي خبرې باندې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هرگز نرضی کیږي دستانه نه خوښېږي دستانه یهود و نصارا. وګوره نوم یې اخیستی دی علی نوم اخیستی دی ځکه هغې زمانې کې یهودو نصاراو کې علماو پیرانو ډېره لوی چرچه وه حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابعداري وکړي د دین د دیو ملتهم دینهم د دیو دین تابعداري وکړي. ننم ګوره یهود نصارا لګیا دي په هرې طریقې سره تا اړوي په پیسو په زور کله زور استعمالوي بمونه استعمالوي
دوی 52 جزونه استعمالوي، میزایل استعمالوي، او کله بیا دوکا کوي، په دوکې باندې په پیسو باندې تاړوي ځان طرف ته. دا ډېر خلک ځان طرف ته واړول. اګوره د چین والا چیف آرمی سټاف په چین باندې د چا دا ګمان نه راتله. میډیا وګوره، هغه جاسوسیه کې د چین صدر خپل آرمی چیف گرفتار کړه سره د غاټو غاټو جرنیلانو چې امریکې د پرې جاسوسي کوله. او یو قسم ته د دفاعي وسلې داغه خبري ورکول امریکې ته. پیګه خبره ونه هغه گرفتار کو ټولی معطل کو کې دیشي پړسیږي. دا څومره د وینزالا والا بادشاہ هغه چې اوچات ک کمانډو راولېګل او اوچاتی کو خزه او خوندې اوچات کو ولې جرنیلانی په پیسو خستی وخه چې د کوم ملک جرنیل خرڅيږي او د کوم مشر خرڅيږي وزیری خرڅيږي ا ملک غلامی غا ملک ترقی نشي کوي. پیګه خبره ونه چې کوم یو ملک خرڅیدل نوي، رشوت نوي، او بل څوک په زرو باندې نشي خرید کوي خسته، هغه ملک همیشه د پر ترقی کوي. پیګه خبره ونه هغه متفق متحد وي، غلامی نه آزاد وي. پیګه خبره ونه نو دغه يهودو نصاراو اوله حربات سوي چې تا مشر په پیسو اخلي. تا مشر څه کوي؟ په پیسو اخلي. مشر د چې په پیسو واخلي ملک ته لاړ تباه شخه، ځکه چې مشر سره اختیار دی. نو د وجه نه دا خلک چې خرچي د په پیسو باندې خرچي ملک تباه دی. او کنوي نه خرچيږي بیا غا جیل ته ورمنډي. او چې غلامی نه قبلای بیا ور باندې بمباری کوي، بیا ورته دمکی ورکوي. پیګه خبره ونه ایرانی غلامی نه کوي، څومره دمکی ورکې او څومره بمباری ور باندې وکې هغه وایي چې مړ به شم خو د تا غلامي به ونه کم. پیګه خبرې ونه او دا یاد ستا کله چې کافر ته سترګې سرې کې که نه او پوه شي چې دا اوس زخمی دی او زخمی زماره ځان نه جوړ کې نو بیا والله که در باندې بمباری وکې. او چې سترګې نه سرې کې باطلو ته نو بیا به همیشه د پره دا کار وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خصوصا الله فرمایي و همدارنګه تاریخ د امت ته هرگز ناراضی کیږي د تانه یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابعداریو کې د دین د دیو دینو باندې قول ورته یې پیغمبره جواب ورکا تا تابعداري نه کوم ته په باطله ان هدى الله یقینا دین د الله تعالی هو الهدى دا توحید دی. ان دین الله هو التوحید. او یهودو نصاراو تاسو مشرکین یې، تاسو د عیسی او د مریم او همدارنګه د عزیر عبادت کوئ، د پیر فقیر عبادت کوئ. اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون الله. دین د الله تعالی دا توحید دی. او بیا ګوره ورننګ ورکی پیغمبر ته چاته محمد رسول الله ته هغه ته ورننګ ورکی الله. وګوره خو ما و تا سباک دی والا اینه تباتا کا چیره تا تابعداریو کا اهواهم د خواهشاتو د دیو ته د دیو خواهشاتو په سراوان شوي. بعد الذی پاس تاغه نه جاک من العلم چراغ له تعالی من العلم د وحینا من العلم د علم نه د قران نه چې دیو په باطل دي ته په حق کې بیان د دیو تابعداریو کې ورننګ وګورا مالک من الله. دا ورننګ الله پیغمبر ته ورکي چې هغه د تمامي دنیا سردار دی. نبوی تا د پرام من الله د عذاب د الله نه من ولینا سوک دوست متصرف کر ساز ولا نصیر نه امدادي. ای هاي دا پیغمبر ته یو زور نه ورکي. نو ما او تا ته خود راکي پیغمبر ته چې ورکي نو ما او تا ته خود راکي. الله اکبر. وایګه خبره ون الله اکبر. بیا ګورا کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسله بیان کا یا تم مسله بیان کې نو خلق پوي و یره جی
تا سره نور مولیانو اتفاق نشته دی، ته یوه خبره کې او د موله مفتی صاحب بله خبره کوي. نو تا سره مو ځکه نه جوړېږو، مو د کوم مولا ومنوم. ښه الله رب العالمین دلیل نقلی پیش کوي د حق پرستو علماونه، چې کوم علما حق پرستی غابه در سره خبره مانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه حق پرستو یهودو علماو چې هغه حق ومنل، عبد الله ابن سلام دغه ملګری، نو هغه سره خبره تسلیم کاخه. دا اعتراض عوام کوي، و یاره دا مولا یو خبره کوي، مو مفتی صاحب بله خبره کوي، پوهېږي خبره باندې. نو جواب دا دی چې کوم حق پرست مولوی وي ملاوي هغه د حق تابعداري کوي، حق خلاف نه کوي. ها او چې کوم باطل پرست وي نو هغه باچې کوي. الذین دلیل نقلی از سابقه متعلق ته د اصل دعوی سره، یا ایو الناس اعبدوا، او خلق عبادت کوي ربکم در فلام. نو ګوره دلیل عقلیه خو ور باندې پیش کوخه، عقل خو مانی و یره جی دی مسئلے کے تم متفرد یہ تاثر نور ملگری نشتا. جواب الذین آتیناہم الکتاب، کسان چې ورکړی مو دیو لره کتاب. ربط د ما قبل سره دا دی چې ټول د خواهشاتو تبع نه دي، بلکې نیکان خلقم پکې شته، نیکان خلقم ورکې شته دي. الذین هغه کسان آتیناہم الکتاب چې ورکړی مو دیو لره کتاب تورات، یتلونو تلاوت کوي دیو حق تلاواتی په حق تلاوت سره، لایکو مناسب اولئک یؤمنون بی، دا کسان یقین کوي په دې باندې، دا آسمانی کتاب مانی، دا قرآن مانی. ومن یکفر بی، آسوک چې انکارو کی په دې کتاب باندې، فاولئک هم الخاسرون، دا کسان توانیان دي. نو ګوره بعضې کفر کون کی دی و بعضې منون کی دی. ښه ټول د خواهشاتو تبع نه دي، دنیا کې حق پرست خلق شته دي. ښه دنیا کې حق پرست شته، حق مانی، ټول باطل پرست نه دي. نو په مولیانو کې حق پرست مولیان شته دي، اگر چې تا جومات والا نه وي، ښه تا تنظیم کې نه وي، خو هغه وایي چې دا خبره حقه دی. ښه دا خبره څه دی؟ دا حقه دی، دا مناسبه خبره دی. چې هغه نه تپوس وکړې نو هغه به صحیح جوابدار کی چې بالکل دا حق دی. تا جماعت کې نه دی، تا تنظیم کې نه دی، خو حق بیانوي. پوهېږي خبرې باندې. یا بني اسرائیل، ګوره دریم ځلې بني اسرائیلو ته خطاب کوي. مخکې دوه ځلې خطاب کړی و، هغه کې د عمومي دعوت نه بعد خصوصي دعوت و. د دعوت دوا روخ وو، یو روخ داو او بني اسرائیلو تاسو باندې الله پاک ډېر لوی انعامات کړي دي. فرعون نے اخلاص کې نور ډېر انعامات درکو، د احسان بدله احسان وي. تاسو سره ما احسان کړی دی، ښېګړه کړی دی، تاسو احسان وکړئ، د آخري پیغمبري ومنئ، دا قرآن ومنئ. او خصوصي دعوت یې ورته ورکړ، دوا ځلې خصوصي دعوت ورکړي، یا بني اسرائیل یا بني اسرائیل. دا دریم ځلې بني اسرائیل ذکر کوي والے، دا تمهید برای مسئله رسالت، تمهید د پر د مسئله رسالت. او بني اسرائیلو دا الله توحید ومنئ، او بني اسرائیلو د دی پیغمبر رسالت ومنئ، دا صحیح پیغمبر دی. نو دا تمهید برای مسئله رسالت تپرا بني اسرائیل ذکر کوي. ځکه چې تر دې پورې بیان د لا اله الا الله وشو، بل اله بل معبود نشتا ما سوا د الله نه. یا ایها الناس اعبدوا، الله ته بندگی ہو گئی. صرف یو الله ته بندگی ہو گئی. دا مسئلہ بیان شوا د لا اله الا الله. په دې باندې اعتراضاتو دغه جوابات وشو. اوس و اذ ابتلى ابراهیم ربه، دینه مسئله د رسالت بیانېږي. لا اله الا الله محمد رسول الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتونه پیغمبر دی، د دې په سنت طریقې عملو کوي، دی سنت طریقې باندې عملو کوي.
او بنی اسرائیلو یاد کې نعمتونه زما چې کړي مری په تاسو باندې ما غوړه کړیو تاسو په عالم د خپل زمانه وډرېږي د عذاب دا غورې جنا چې بدلا بنشي ور کوي یو نفس د بل نفس نه شه نه بشي قبل ولد نه څه جرمنا ا فایده بنور کی شفاعت نه بدیو سره مدد وکړي شي وایذ ابتلى ابراهيم ربه بکلمات مسئله توحید نه بعد مسئله رسالت تر اوسه پورې لا اله الا الله بیان شو اوس محمد رسول الله بیان کیږي الله اکبر اګور طالبا ما در تویل چې سورۃ البقره دوی حصے ده اوله حصہ پدې کې دوا مضمون دي اول مضمون تر دې پورې لا اله الا الله را ورسید او دویم مضمون د دې نه شروع ده ها دابو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص پورې چلیږي ها مسئله رسالت او پدی بنې چیا مشرکین او یهودو نصاراو کوم اعتراضات کړي د غو جوابات پور کوي ها وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ عقل چې امتحانو کا ابراهیم علیہ السلام باندې رب دې به کلماتن پڅو کلماتو سرا پڅو خبرو سرا فَأَتَمَّهُنَّ نو پورا کې ابراهیم علیہ السلام آغا کلمات یعنی اداهن تماما نو کله چې امتحان کې پاس شو نو کله چې شاګرد پاشي نو استاد آگے ته انعام ورکړي نو الله ورته انعام ورکړ قال ویلو الله تعالی انی جایلک للناس اماما یقینا زګر زوم تا خلقو پر امامن مشر پیشوا قال ابراهيم عليه السلام حرس کول ویلو یا الله ومن ذریتی او دما اولاد نام امامان جوړ کا دما اولاد نام امامان جوړ کا قال الله اور تو فرمایلو لا ینال عهد الظالمین نرسیږي وعده زما د پیغمبري ظالمانو ته یعنی تا امت کې څه ظالمان دي هغه ته دا وعده نه رسیږي هغه پیغمبري هغه ته نه ملويږي په کې خبره باندې نو ګور دا اصل کې د یو اعتراض جواب دی چې وریديږي په مسله رسالت باندې د يهودو طرف نه يهودو ودا اعتراض کول چې ابراهيم عليه السلام د مو په باره کې سوال کړي دی الله نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت حق نشته ده حق تمو د رسالت حق تمو ده چې مو پیغمبران شو مو کې پیغمبران وي ها هغه خبره ده ځکه ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد یو مو ها مو د ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام مو په باره کې الله ته سوال کړي دي الله ورته جواب ورکړي چې دروغ ما وایو او دروغون کیو سره د علم نه دروغ وایو لا ینال عهد الظالمین الله خدا فرمایلی دي چې ما وعده ظالمانو ته نه رسیږي ها او تاسو ظالمان یو مشرکان یو بنیت الکعبه للتوحید فلما تشركون فیه دا کعبه الله توحید پر جوړه کړی توحید مرکز دی تاسو پدې کې شرک والے کوي تاسو پدې کې د الله مخالفت والے کوي تاسو د دیوا د لایک نیه دا وعده دا سوال ابراهيم عليه السلام تاسو په باره کې نه دی کړی ها نو دیو بداویلو چې ابراهيم عليه السلام مو په باره کې سوال کړی نو الله اور باندې رد وکړه ها په هغه خبره باندې انی جائلک للناس اماما اګور اوله خبره زدا کا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ د دینه ثابتوي معتزله چې علم د الله تعالی په اشیاء باندې قبل الکون مخکې د وجود نه نشته دی ها ورنه امتحان ته څه ضرورت دی معتزله وای چې ګوره علم د الله تعالی په شینو باندې مخکې د موجودوالی نه نشته دی او کچره و نو بیا امتحان ته څه ضرورت دی اهل سنت الجماعت وای چې علم د الله تعالی په اشیاء باندې
قبل الکون لکه څرنګه بعد الکون دی، قبل الکون هم شته دی، بعد الکون هم شته. ښه پوهېږه خبرې ونه. ځکه چې الله فرمایي ان الله قد احاط بكل شيء علما. سورة طلاق 12 آیات وګوره. الله تعالی په هر شي باندې دغه علم احاطه کړی دی. ښه یعنی احاط بكل شيء قبل الكون وبعد الكون. کته وایي چې امتحان بیا ولې راولي، لکه ابراهیم علیه السلام باندې ضبط ابراهیم امتحان راوست. امتحان د پرد معلومولو د نورو خلقو ته دی. دا مطلب نه دی چې امتحان نامخ کې الله ته پته نشته دی. دا خو نورو خلقو د پرا د معلومولو د پرا دا امتحان چې نورو خلقو ته معلومات وشي. انی جائلک للناس اماما. طالبه امام چې دی دا په قرآن کې ډېرو معنو سره راغلی دی. کله په معنی د امامت النبوت، لکه دلته فرمایي انی جائلک للناس اماما، یقینا تا زه ګرځوم خلکو دپاره امامن پیغمبر. امامت النبوت پیغمبري در کوم. پوهېږې خبرې ونه. همدارنګې دویم چې دی امام کله په معنی د تورات سره راځي، کتاب د موسی سره. تاسو وګورئ سورت هود 15 آیات. پوهېږې خبرې ونه. ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمتنا. ومن قبله کتاب موسی اماما. ګوره کتاب د موسی ته امام نه ویلو. ادریم چې د امام په معنی د لارې سره راځي، سیده لار. سبیل ته ویلی شي، لارې ته ویلی شي. سورت الحجر یو کم اتیم آیات وګوره. وانهما لبامام مبین. دا کلی چې دی دا دواړه دا په سیده لارې باندې دی. څلورم چې د امام هغه چا ته ویلی شي چې هغه پسې اقتدا کولی شي، که هغه ښه وي که بد وي. یوم ندعو کل الناس بامامهم. سورت بنی اسرائیل یو او یم نمبر آیات وګوره. په دې ورځې کې به هر یو امام دا مونږ راوبولم چې هغه امام غلط امام وي او که ښه امام وي. او پنځم چې دی امام هغه چا ته ویلی شي چې هغه د نیکو خلکو مشر وي، خو مسوا د انبیاونه. لکه سورة القصص 5 نمبر آیات کې وجعلناهم ائمة. ادیو ما ګرځولی وو ائمة یعنی مشران، یعنی د هدایت والا مشران وو، خو غیر الانبیاء وو. مسوا د انبیاء نه وو. وجعلناهم ائمة وګرځولی مو په دې بني اسرائیلو کې مشران. شپږم چې دی امام هغه چا ته ویلی شي چې هغه د کافرو مشر وي. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. سورة القصص یو 40 آیات وګوره. او مگر زولو دیو لرام مشران د کفر یدعون الى النار، چې دیو به دعوت ورکول ور د جانم طرف ته. نو امامت الکفر اوم چې دی په معنی د لوح محفوظ سره راځي. امام په معنی د لوح محفوظ. سورت یاسین 12 آیات وګوره. سورت یاسین هغه دې کې فرمایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین. هغه دې کې امام نه مراد څه دی؟ لوح محفوظ دی. لوح محفوظ. پوهېږې خبرې ونه. اګوره طالبه ابراهیم علیه السلام باندې الله امتحان وکړ. کله چې امتحان وکړ په ابراهیم علیه السلام باندې رب د دی بے کلماتنا په یا څو خبرو سره. هلکه څو خبرې څه شی وی؟ بعض علما فرمایي چې کلمات نه مراد مناسک ته حج دی. بے کلمات مناسک الحج یعنی د حج افعال آغا دی پورا کو مناسک ته حج. بعض علما فرمائی چې دین مراد کلمات نه مراد
اغا لسنت ابراهیم علیہ السلام دی. ها خلی ته اوبه اچول پاودسه کې پوزو ته اوبه اچول مسپاک وال همدارنګې بریتونو لنډول او سر ږمنځول په منځ کې کرخ نه وخلله نوکونو پرې کوله تر خګونو د ویښتو ایستله لاندې د نامنا ویښتو کلاوله سنت یې کوله او د سکه استنجا کوله. پیږه خبره الله اکبر. مزمزه استنشاق سواک کس شارب فرق الراس کلم الاسفار نطف الابط خلق العانه ها خیطان استنجا دا لس سنت ابراهیم علیہ السلام دی. او بیا چې قرآن وګوره نو ابراهیم علیہ السلام باندې الله امتحان کړو په څو کلمو څو خبرو سره. پیږه خبره څو خبرو سره هغه خبره څوې یو خو ورته غرزولو د ابراهیم علیہ السلام غټ امتحان راغلو نمرود ورته وغورځول بیا وربنې بل امتحان راغله اراده د زبا د ولد کولو چې الله ورته ویلو چې بچی زبا کا نو دې اراده ورته وکړه اسماعیل علیہ السلام. دا غټ امتحانو په بیابان کې خپله ښځه او بچي پرې ښودله. انی اسکنت من ذریة بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. هجرت کوله پلار سره مقابله او جنگ کوله د زمانه بادشاہ سره مناظره کوله قوم سره مقابله کوله. دا ټول امتحاناتو دا ټول امتحاناتو کې الله پاس کړ. پوهیږي خبره باندې الله اکبر. شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه آپ فرمائی کلماتنا مراد څه دي؟ اوامر و نواهی مراد دي. یعنی اوامر و اتمام کول نواهیونه ځان بچ کول. یعنی ټول اوامر ابراهیم علیہ السلام په ځای راوړو او نواهیونه ځان منع کړ. خو بهترین خبره شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه آپ فرمائی چې کلمات نه مراد څه دی؟ دلائل د وحدانیت دي. فیږي خبره ونه دلائل د وحدانیت مراد دي. ځکه چې کلمات په معنی د دلایل سره دی. وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا. ماشاءالله وګوره وتمت کلمات ربک پورا شو دلیل د رب دستا صدقا وعدلا پرشتیا او په انصاف سره. کلمات نه مراد دلیل د وحدانیت دي. یعنی ابراهیم علیہ السلام دا سے دلائل بیان کړو کنا چې نمرودی حیران کړو پلاری حیران کړو قومی حیران کړو. یا ګور دی کلمات نه مراد چې دی لاس او صاف ته مومنانو دی لاس صفاتونه د مومنانو دا ټول په ابراهیم علیہ السلام کې موجودو. تاسو وګوره سورۃ توبہ 112 نمبر آیت رو بساخه دا لاس صفاتونه چې دا د ابراهیم علیہ السلام کې دا موجود وخا لاس او صاف. سورۃ توبہ 112 آیات وګوره الطیبون داول صفات شخا تو بیستون کی العابدون دویم صفات
عبادت کو ان کی والحامدون صفت بیان ان کی څلورم صفت السائحون جہاد کو ان کی رجوع ست ان کی علم حاصل ان کی سائحون مجاہدین تایلے شي روزه ستون کی تایلے شي او طالبانو د علم تایلے شي چې سفر د علم د پره کوي الراکعون پنځم صفات الساجدون شپږم صفات الامرون بالمعروف اوم صفات والناهون عن المنکر اتم صفات والحافظون لحدود الله نهم صفات وبشر المؤمنین لسم صفات دا الله صفاتونه مراد دي ها باز وای چې نه سورۃ المؤمنون تاسو وګوره اتلسمه سپارا سورۃ المؤمنون پاکه کې کوم صفات چې ذکر دي هغه صفات الله اکبر هغه صفات ابراہیم علیہ السلام کې موجود ہو سورۃ المؤمنون اول نمبر آیت وګورئ وګورئ قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دي مومنان څوک دي الذين هم في صلاتهم خاشعون لمانځه کې عاجزي کوي والذين هم عن اللغو معرضون د شرک نه اعراض کوي والذين هم للزکات فاعلون زکات ورکوي تزکیه د نفس کوي د خپلو شرمګاو حفاظت کوي پیګه خبره ونه او بیا ورستا والذین هم لاماناتهم راعون وعهدهم راعون امانتونو وعدو کې لحاظ کوي والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس دا خلق ته جنت الفردوس ملويږي دا ټول صفاتونه په دې کې موجود وو یا تاسو وګورئ سورۃ الاحزاب اټول صفاتونه په دې کې موجود وو سورۃ الاحزاب د 20مه سپاره 15 نمبر آیت وګورئ الله اکبر سورۃ الاحزاب اللہ اکبر آگے کے ہاو گو راخا وہی کے خبر بند اللہ اکبر 15 نمبر آیت ہو گو را آو گو را ان المسلمین والمسلمات مسلمانان سڑی مسلمانان خزے مومنان سڑی مومنان خزے والقانتین والقانتات عاجزی کون کی سڑی عاجزی کون کے خزے رشتیا و ان کی سڑی رشتیا و ان کے خزے صبر کون کی سڑی صبر کون کے خزے عاجزی کون کی سڑی عاجزی کون کے خزے خیرات صدقے کون کی سڑی صدقے کون کے خزے روزے ستون کی سڑی روزے ستون کے خزے حفاظت کو ان کی سڑی دخپل و شرم گاؤ حفاظت کو ان کی خزے دخپل و شرم گاؤ والذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات ذکر کو ان کی خزے ذکر کو ان کی سڑی دا ټول اعد اللہ لهم مغفرت و اجر عظیما اللہ تیر کڑے دیو دو پرا مغفرت بخشش اجر لوی چی جنت تے نو گورا دا ټول صفات پہ ابراہیم علیہ السلام کے موجود ہو اللہ اکبر ټولو امتحاناتو کې پاس شخه 15 کاله جیل تیر کړی دی وایي خبره 15 کاله جیل تیر کړی پلار سره مقابله کړی دی همدارنګه د زمانه بادشاہ سره مقابله کړی دی دا ټول امتحاناتو کې الله پاس ک نو ورته ویلو انی جاعلک للناس اماما و سه نام در کوم پیغمبر د جوړوم وایي خبره کله چې امتحاناتو کې پاس شه نو تابو بیا خلق په مشتری ومني بیا به تا قدر او احترام کوي او کا پیل شوي بس مړه او یره جی یو تقریر یو که خلق ور طرف ورته شو بس مولوی سے پخار نه نواته مړه لري کاوره کیږي سړیا خو چې کله میدان کې ورته ولاړوي ایو طرف نه بل طرف نه در باندې گزارونه کیږي پر پیګنډي کیږي او فتوی لګیږي
آتم زری په شانته میدان کې ولاړ وې نو څه ټیم بعد به د تاریخ کې پاڼیو کې خلق لیکلو کې ها چې یاره دا یو بهادر سړی و یو نر سړی و. ها شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه هغه به فرمایلو چې کله ما باندې ډېره سختی شروع شو، انګریز حکومت و، پیر مولا مخلاف و، خان نواب مخلاف و، اور ډېر تکلیفونه چا به ټانګې کې نه وړه. پوهېږې خبرې باندې پیدل به ګرځېده، ټانګې په خپلو پیسو باندې چا نه سوراوله. وی بس زړه کې یوه ګیله راغله او ما ویلو چې بس دې خلکو ته قرآن نه بیانوم. وی شپې چې اوده شوم خوب مو ولیده، ابراهیم علیه السلام مو خوب کې ولیده. چې ابراهیم علیه السلام مو ولیده نو سبی چې راپورته شوم نو تعبیر مې دا وویسته چې بس دا مسله د پرېخلو نه دی. ابراهیم علیه السلام بیلاو پلاری خلاف ته، پلاری د ملک وزیر اعظم دی و همدارنګې د زمانه بادشاہ خلاف ته، د تمام دنیا حکمرانو قومی خلاف ته، اټولی خلاف ته میدان کې بالکل یو ولاړ دی. بازم نه پرېږدم دا مسله، که ټول خلق ما خلاف شي خو دا مسله نه پرېږدم. وی بیا لګیا شوم، بیا مسله شروع کا، بیا قرآن دار شروع کا. پوهېږې خبرې باندې نو دې د وجې نه ابراهیم علیه السلام ته الله فرمایي ان ابراهیم کان امتا قانتا. ابراهیم دا یو مضبوط جماعت دی. سړی یو الله ورته جماعت نه ویلو. ولې ویلو؟ ځکه ویلو چې د جماعت کاری کول. یو سړی و خو د جماعت کاری کول. پوهېږې خبرې باندې د پوره یو لښکر کاری کول، ځکه ورته امتا ویلو. ان ابراهیم کان امتا قانتا. ابراهیم چې و دا یو مضبوط جماعت و. نو دې د وجې نه امتحانات پر راځي، خو امتحاناتو کې به کوشش دا کوه، سوال کوه چې الله ته ما پیل ماکې. او چې یو ځل تا پیل شوی بس بیا پیل یې. پوهېږې خبرې باندې نو دا کیسه د ابراهیم علیه السلام چې موږ ته بیانوي دا څه شي دپاره بیانوي؟ دا دې دپاره بیانوي چې ګوره تا باندې هم امتحانات راخلاص دي. او محمد صلی الله علیه وسلم تا باندې به هم امتحانات راځي، تا باندې به هم جیل راځي، تا باندې به هم قید راځي. مکې کې شعب ابي طالب کې 3 کاله جیل نبی علیه السلام تیر کړی دی. پابندي وه ور باندې، نظربندي وه، چا به خوراک نشه وروړی و، بی به نشوې وروړی، همدارنګې دعوت یې نشه چلوی. د 2 غرونو منځ کې یو خوړ و هغه کې ګیر کړی و چې راونه ځې کني خیر د نشته دی. پوهېږې خبرې وه. الله اکبر. دا امتحانات دا پیغمبرانو باندې تیر شوي دي. مو تاسو باندې هم خپل ایمان مطابق امتحانات راځي. اشد البلاء الانبیاء فالامثل والامثل. سخت امتحانات په پیغمبرانو، بیا غنا ورسته چې ایمان کې څومره مضبوط وي دومره به زیات امتحان در باندې راځي. همو تاسو غونې کمزوري ایمان والا باندې لږ غوندې امتحان در باندې راشي، فتوا به در باندې ولګي چې مړه دا خو عذاب قبر نه مني، نو ته ځان باندې پیریان مره والا 100 ځلې د ویې. کله به وایي چې مړه دا قرآن کې تحریف کوي، د مشرکینو آیتونه په مومنانو چسپن کی. ته مومن یې چې قبر ته سر لګې، تا نه غټ مشرک خو بل نشته دی. ته خو د ابو جهل نه زیات مشرک یې، خو بت ته سجده نه لګوله، صرف وسیله یې ګڼله. تا خو حج نه دی کړی، ابو جهل 2-5 سجونه کړي وو، نه ته ځان ته وایې چې زه مومن یم. پوهېږې خبرې باندې نو بیا فتوی لګې، او په تا معمولي فتوا چې ولګئ بس بیا تا باندې پیریان راشي او بس بیا د دماغ خراب شي. حوصله نه کوي، حوصله کوه مړه. دا فتوی دا انشاءالله داسې مثال لري که نه لکه څرنګې دیوال باندې گیم ولې که نه او بیا واپس کېږي. دا فتوی په مو اثر نه کوي انشاءالله تعالی. اوس خو نوې فتوا دیوبند نه راغله الحمدلله ډېره ښایسته طریقې سره. اوس خو واضحه شوه خبره، خو چې شا کې شرم او حیا نه وي هغه همغه شانته نه سنبلیږي. پوهېږې خبرې ونې چینګداړ یو سپیو غونې خولې دي، بس همغه شانته خوله چینګۍ نه سنبلیږي. لکه راغله فتوا. پوهېږې خبرې ونې او با دا پرپیګنډې دي، دا د یهودو سازش دی. دا یهودو راپورته کړي دي، حق پرستو پسې سازش کوي. خدای ګواه دی کبل ششته واس دا ټیک د یهودو سازش دی.
چې دا حق پرستو پسې پروپیګنډه کوي. دا یهودو تیار کړي دي. یهود ډېر آرامیان دي. ها پوهېږې خبرې ونه سازش کوي. ها مولام په پیسو خلی مولا صاحب خاصې پیسو ته نشي ټینګي دی. ملا صاحب خو 2,000 روپیو نه اخ طرف ته کتل یې نه دي چې 1 کروڑ روپیې ورکړي چې لیوانې دین بخپل کار کوي 1 کروڑ روپیې ورته میلاو شوی. ها اوس په ګاډي کې ګرځن کا خیر وي, اوس په بنگلې وي, فروټ واټر ګاډي وي, مازې وي, ټیک ټاک وي, ټوپکې وي, ټوپک مار وي, اچھا ته ټینګي دی شي مړه امی سړی بیا خره لغونه گزاره کوي. ملا خو سارا نشي ټینګي دی. ها نو دا پیسو ته نشي ټینګي دی پروپیګنډه بیا شروع کی. ها الکه تا کور کې مګاک نه خړېږي چې یو ځنه بل د تمنډاو کې خدای گواه دی که تا کور کې وړو سره مګاک خړ شي دومره غریب به. ها دا یو کال مخکې غوز در سره 2 کروڑ روپیو ګاډی دی او 15 کا صدر سره ګاډ دی N4 ټوپک ور سره دی. هغه وردی غستولی چې کومې د امریکې وردی امریکې فوجیانو په شان ته دا کوم ځای دا شعر راغله معلومیږي. دال میں کچھ کالا کالا, دال میں کچھ کالا کالا نه سب دال میں کچھ کالا کالا, سب دال میں کالا. پوهېږې خبرې ونه پوهېږې خبرې ونه الله سیکل د نو اوس لینډ کروزر کې ګرځې د 2 کروڑو ګاډیو کې. ها پوهېږې خبرې ونه الله نو امتحان برازي مولوی صاحب خو پیل نشي. ها امتحان کې پیل نشي. الله ابراهیم علیہ السلام ته وګوره. ها الله اکبر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ عنوان د آیات سره مخکې عنوان د آیات وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ عنوان د آیات عظمت شان ابراهیم, عظمت شان د ابراهیم علیہ السلام بیان شه. عدل تاوس وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ عنوان د آیات عظمت شان بیت الله, عظمت شان بیت الله. اوس د بیت الله شان درته ذکر کوي. ها وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ عقل چو ګرځول مونږه بیت الله شریف مثابة للناس زید جمع کیدلو د خلکو, مثابتن زید جمع کیدلو د خلکو یا مثابة للناس زید ثواب د خلکو. ځکه بیت الله کې یول منځ په یولا قبلیږي. ها پوهېږې خبرې ونه نو ثواب دا نه چې یول منځو کې نو د یول لاک لمنځونو ځای نسی نه, یول لاک لمنځونو ثواب دی. ها پوهېږې خبرې ونه دا بیت الله پورې خصوصیت لري. ها دا بل ځای پورې خصوصیت نه لري. ها پوهېږې خبرې ونه دا د بیت الله خصوصیت دی. نو یو صفت دویم و امنا زید امن دی, زید امن دی. ها دی د وجنا یو قاتل وي قاتل خو چې کله حرم شریف ته ننوځي په هغه باندې هغه ځای کې قصاص نه نافظ کیږي, حرم نه به بار وباسي. نو امن دنیوي ورته حاصل شه. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې نه امن نه مراد امن اخروی دی, یعنی عذاب اخروی نه به بچ وي. امن دنیوي ورته نه ملويږي چې دی قتل کړی حرم ته نه نباسي, دا به نشي بچ کیدی, دینه به قصاص اخیستی شي. ها واتخذوا من مقام ابراهیم, تاسو جوړ کې د مقام ابراهیم نه. مقام ابراهیم هغه ځای دی چې هغه باندې ابراهیم علیه السلام ولاړو او کعبه جوړوله, مصلا زید المنځ. اګوره کله چې طواف وکې او وګرځې شونه وکې حجر اسود نه شروع وکې خي طرف ته او وګرځې شونه پورا شي نو بیا به 2 رکعاته د طواف دا به مقام ابراهیم سره وکې. ها او که مقام ابراهیم سره ځای نه وي نو بیت الله کې چې کوم ځای میلاو شي نو په هغه ځای کې بیا څه کا او وکړه. وعهدنا الی ابراهیم, او مونږه وعده کړی وه د ابراهیم علیه السلام سره یا امر کړی و مونږه. عهدنا څه معنا امرنا و اوحینا, مونږه امر کړی و ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتیا چې پاکې کور زما د بت پرستی نه
لطائفینا د پر د بهرنی خلکو، والعاکفینا د پر د اندرونی خلکو، ولا طائفینا د پر د مسافرانو، والعاکفینا د پر د مقیمو، والرکع سجود د پر د رکوع کوونکو سجده کوونکو. اګوره طالبا د قرآن فصاحت و بلاغت و گورا طالب جانا په یو آیات کې دوی جمع سالم ذکر کړي دي، طائفین عاکفین. اپندی یو آیات کې دوی جمع مکسر ذکر کړي دي، الرکع السجود، دا جمع مکسر دي. جمع سالمه اختیلی شي چې هغه کې بنا د واحد سالمه پاتې وي، لکه مسلمون د دې جمع څه دی؟ مسلمون دی. اوس د مسلمون جمع سالمه دی، والے په دې کې بنا د واحد د مسلمون کې د الفاظ دي د مسلمون کې بالکل سالم پاتې دي. رجلون دا مفرد دی، جمع رجالون دی، دا جمع مکسره دی، والے په دې کې د الف زیات شګن رجا مانس کې حرف زیات شخه، رجلون رجالون. نو ګوره رکع دا جمع د رکوع دی، پوهیږي خبرې ونه، سجود جمع د سجده دی، دا جمع مکسری دی. دا د قرآن فصاحت و بلاغت دی. قرآن پشان تفسیر و بلیغ کتاب نشتا، دی مقابله څوک نشي کوي. ګوره وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کله چې ویلو ابراهیم علیه السلام رب ربا وګرځوي هذا دا بیت الله بلدن آمنن، شهر په امن کې. اګوره سورت ابراهیم تاسو وګورئ 14 آیات 15 نمبر آیات، هغه ځای کې هاذل بلد ویلي دي، الف لام داخل کړي دي، عدلته بلدن دی مفرد یعنی نکره دی، هغه ځای کې البلد دی، هاذل بلد. والے ځکه چې دا چول یا دا شعر جوړ شوی نه و، ځکه بلدن نکره دی، او په هغه ځای کې چې شعر جوړ شغنا بعد هاذل بلد الف لام یې ورباندې داخل کو. ای ربا وګرځوي داغا بیت الله بلدنا منا، شعر پامن کې رزق ور کې اهل دیتا دا هر قسم و مدنیاتنا، هغه څوک چې ایمان راوړي د دیو نه په الله باندې او پرې د آخرت باندې. الله فرمایلو قال ارزقو، الله فرمایلو زه رزق ورکوم هغه چاته چې کفر کړي. اګوره ابراهیم علیه السلام صرف مومنانو د پر سوال کړو، الله ویل چې مومنان خو پرېږدوا چې په دې علاقې کې مشرک وشيږي، هغه تن زه رزق ورکوم، دا د الله مهرباني دی. خو فامتعوه رزق ورکوم دا هغه چاته چې کفر کړي، پس پیدا به ورکوم دی لره لغون دی دنیوي فایده، بیا به محتاج کما الی عذاب النار، عذاب د اور د جهنم ته ډېر بد زید رجوع دی. کله چې پورته کې ابراهیم علیه السلام بنیادونه د بیت الله، اسماعیل علیه السلام دا ربنا بیا الله ته سوال وکړه، ربنا ای ربا تقبل منا، قبول کې زمونږه، یقینا تا اوریدونکې لیدونکې دي ته ویل کېږي وسیله بصفات الله، السمیع العلیم، دا د الله صفات دي. ابراهیم علیه السلام الله تا وسیله نسی په صفاتو سره. یا الله ما نه او د ما اسماعیل علیه السلام نه د ما زوی نه داغه کار قبول کا. وګوره کله چې ته جماعت بنیاد ولګوي، مدرسه جوړه کې، نو ته بیا دا وایې چې الله تیمونه قبوله کې، الله دا قبوله کې، الله دا کاربار قبول کې. قبولیت سوال کوا. کمال چې دی دا جوړول نه دی، دا چې ډېرو خلکو جوماتونه بلډینګونه مدرسې جوړې کړي دي، شاړې پراتی دي، نه پکې قرآن شته نه پکې حدیث شته، آبادي ډېرې دي. پوهېږې خبرې ونه، خو قبولیت الله ته ورته حاصل کا چې په دې کې د دین کار کیږي. نو ابراهیم علیه السلام د بیت الله بنیادونه ولګولو، او اسماعیل علیه السلام ور سره دی، پلاری مصری دی، مصری توف گئی، خاٹی لوٹے کے گدی، کانی کے گدی، آزوے اور سرا مزدوری کے خاٹی لوٹے اور گئی، دا سے زوی نہ جارے گا.
چې پلار یې زمیندارا کوي او زوی کور کې ناستې خوبونه کوي دینه بې غیرته زوی نشته دنیا کې ها او چې پلار یې کار کوي کوي بلچیره خستی وي ها او زوی چې دی هغه ناستې موبایل کې ګوتې وي دینه دلا او دینه بې عزته بچی نشته هغه هلکه چې پلار د لګیا دی خو تم مټې ورته پورته کړه پلار د ګډي چلی تور سره ګډي چلا پلار د ایټر اخلي تور سره ایټر اخلا پلار د ځای څه کوي غا تور سره کوه اسماعیل علیه السلام دا خپل پلار سره نیغ ولاړ دی ښه لوټې ورکوي پلار یې دیوال کې ګدي دی لوټې ورکوي مدرسه یې جوړه کا او بیت الله بنیادي ولګول ښه اوله مدرسه چې دی دا ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه ښه او ګوره د مدرسې جوماتونه د نوي شیونه نه دي چې خلک کوي چې دا اوس د مدرسه جوړه شوه دا ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه مرکز د توحیدی جوړ کړی و او په دې طریقې سره الله اکبر په دې طریقې سره نبی علیہ السلام زمانے کے مسجد نبوی کے صوفا مدرسہ و صوفا یې لیکيږي برنډې ته مسجد نبوی کې د کجورو والا یو چوبترا غونه جوړه کړی و چې ګرمي سردی نشو دفع کوي باران بچو شو باران ورنه ټول کوزرا غورځید هغه کې څلور 900 طالبانو هغه کې ابو هريره طالبان وخه ابو هريره مدرسه نه شي نه دی دا د دین فیکټری دی د دین مرکزونه دي او دا مدرسې د چاپلارم نشي ختمه وایخه دا مدرسه ابو جهل نو ختمه کړي چې ابو جهل بدشي او په ماکه باندې اڅ ویلاړه و مدرسه پیګه خبره ونه امریکا لګیا دی یره جی دا مدرسې دا د دهشتګردي اډې دی ښا انور خلک اور په بیا امین کوي چې دا د دهشتګردي اډې دی تماته بدی تمام پاکستان کې وا مدرسه وخه چې پغه کې د واصله ټریننګ کیږي وی خیر تا کنروي پیګه خبره ونه چې پغه کې ټریننګ کیږي ښا پاغه کې خلکو سره لنچر وي خلکو سره دیردازي خلکو سره ټوپکی هڅه بدنامول کې مړه مدرسې کې هو راشه قرآن بیانېږي مدرسې کې خو دین بیانېږي مدرسې کې خو قرآن حدیث بیانېږي دا مدرسې د دهشتګردیو اډې دي دا چا یې دي د امریکې یې دي مسلمان دا خبرې نه کوي په دې کې د ما او تا بچي علم کوي په دې کې ما او تا بچي تهذیب زده کوي دهشتګردي نه زده کوي ها دهشتګردیو د پر خپل اډې وي خو مدرسې دا نه دي ښا دا چې خلک غلط فهمیه کړي پوهېږي خبرې ونه علما د دهشتګردي دعوت خلکو ته ورکوي که د امن دعوت ورکوي موږ خو چې راشه قرآن ته امن به راشي موږ خو د امن خبره کوو موږ خو د شر او د فساد خبره او سپورې نه دی کړي خو ته لګیې او یره د علما چې دي د مدرسې ډېرې خطرناکې دي هلکه راشه تلشي وکړه وکسه که یوه ګولا تا په مدرسې کې ولیده هغه نبات ته بیا ویې اډې تا معلومې دي خو ته هڅې بدنامول کې اډې پیژنې خو ته بدنامول کې پوهېږې خبرې ونه علماو ته خو د کتاب چال زده دی علماو ته خو د لمون چال زده علماو ته د لانچر او د توپې چال نه زده د بم جوړولو چال نه زده هغه بېله خلک دي چې غاز د کوي څوک یې ورته ښیي دا ټولو خلکو ته معلوم دي ښه پوهېږې خبرې ونه هڅې مدرسه بدنامې مدرسه دا د چا پلارم نشي ختموي مدرسه انګریز نه دی ختمه کړې چې په ورځې کې به 2 لکه علما قتل کولو ښه او قرآن نسخې ټولې سزاولې وې ښه خو اخر یو حافظ ورته راووته د 10 کالو بچی و او ورته یې ویلو چې راشه زه د ما دې سینې کې د قرآن دی راشه ما مړ که ما دې سینې نه ته وبسه که نه روې ښه انګریز افسر هغه نه بعد ویلو چې بس قرآن نسخې ما سزاو علما ما قتلو دا قرآن د مسلمان سینې نه څوک نشي وغلی ښه مدرسه کاړانګه کې د قرآن به د سینې نه وباسې دا څوک وغلی شي ښه کوم وخت پورې به ته دا مدرسې ړنګوې کوم وخت پورې به جوماتونه ړنګوې کوم وخت پورې به علما قتلوې دا دین نشي ختموی دا فرعون نو ختم کړی نمرود نو ختم کړی ابو جهل نو ختم کړی دا لوی خلکو نیو ختم کړی پوهېږې خبرې ونه ډېرې پښې لاسونه یې وولو امریکې خو دین ختم نه که
افغانستانی لوټي لوټي که خو هغه دک سه مدرسې ورکې شته جمعتونه شته دي ها دا څه لیوانی دي دماغي خراب دي وای دا مو ختمون دا د الله مرکزونه دي دا الله دین د زدا کولو ځایونه دي دا چاپلار ختموي شي دا چاپلار هم نشي ختموي پیګه خبره ونه نو ابراهيم عليه السلام کله چې پورته کو بنیادونه او اسماعیل اور سره ده نو سوال یې وکړ اے ربا یقولان اے ربا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک دعای تثبت یا الله مضبوط کی مخا په خپل کارونو باندې دعا کسان دي صرف تمام خلق کی مخالف ته ربنا اے ربا تقبل منا یا ربا وجعلنا مسلمین لک وګرځو مونږه تابعدار تا د پره ومن ذریتنا ادا اولاد زمونږنا امتا مسلمه یو امت یو ټولګی چې تابعدار وي لکه تا د پره وخی مونږ ته طریقه د عبادت زمونږه وخی مونږ ته طریقه د حج وتوب علینا رحم وکړه په مونږ باندې وتوب علینا رحم وکړه په مونږ باندې انک انت تواب الرحیم یقینا ته صرف ته التواب زر زر په خله کیدونکې خوښیدونکې توبه قبلون کې الرحیم رحم تا خوې دې ګوره بیا وسیله به زوات به صفات التواب الرحیم دي ته وسیله یې شیخه اته وایي چې په وسیله د دې پیر صاحب په وسیله د دې ونه په وسیله د دې بختور کونی ښه مړه پرېږ دا سړیا وسیله زده کړه پوهېږې چې تا ونه چې وګوري دا د 14مې صدیې مسلمان او خاص کر دا ښځې نه دي دا ډېرې کم عقلي دي ښه چې تا جانډا زیارت باندې ونه سي یا الله خیر وکړي یا الله خیر وکړي لاسونه پورته تاسو کله چې د پلین کوچ کې روان وو که نه دا خو په دې نه پوهېږي چې دا د شیعه زیارت دی او که دا د سني زیارت دی نو کله چې د جوزار طرف ته او د برستوریزو طرف ته روان شو دا خو ټولې جنډې دي که نه دا زیارتونه ښکلې ښکلې ګمبتونه دي نو دا ځنه ښځې چې ګورې بس لاسونه یې بوچت کړه غوته دا پته نه وي چې یاره دا د چا زیارت و څه سوالونه کې یا زیارت یا زیارت پوهېږې خبرې ول وایي دا وسیله دی وایي دا وسیله نه مني دا وسیله نه دی وسیله دا دی ابراهیم علیه السلام وسیله زده که انک انت السمیع العلیم سمیع و علیمي وسیله که انک انت تواب الرحیم تواب رحیمی وسیله که پوهېږې بیا ورسته انک انت العزیز الحکیم بیا ورسته عزیز و حکیم وسیله کې الله نومونه وسیله که دیوالونه څه کې مړه لیوانې قبرونه څه کې ونې بوټي څه کې الله ته وسیله د الله نوم کا پوهېږې خبرې ښه اوس یو سوال پیدا ویږي طالبه ربنا وجعلنا مسلمین لک سوال دا پیدا کیږي چې دا خو دواړه تابعدار وو الله دپاره نو دا بیا والې دا مسلمین لک وایي دې دپاره جواب دا دی چې دا دعای تثبت دی تابعدار وو خو یا الله دې تابعداري باندې مو مضبوط کې ګوره عقیده د زده کا مسله د زده کا قرآن د زده کا بیان د شروع که خو تا الله ته سوال که چې یا الله ته ما دې خبرې باندې مضبوط کې ته ما پښې وما خویې دې ته دعای تثبت یلی شي بیا سوال پیدا کیږي وتوب علینا یا الله مو توبه قبوله کې د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام څه ګناه کړي وه چې وي چې مو توبه قبوله کې هغو خو بیت الله جوړول مدرسې جوړوله مرکزي جوړول دې دپاره جواب دا دی چې توبه قبوله کې په مو باندې دې ته توبه تعبدي یلی شي یو توبه من المعصیت وي یو توبه تعبدي وي توبه تعبدي دا معنا چې اوچتوالي د درجې دپاره سړی الله پاک نه سوال کوي توبه وباسي تا هیڅ څه ګناه نه دی کړی بالکل پاک صاف یې خو ته وایي چې الله ترته معافي وکړي یا الله ترته مغفرت وکړي یا الله ته د مو توبې قبولې کې نو دا مطلب نه دی چې ګناه کړي ګناه نه توبه وباسي د پیغمبرانو توبه چې وي دا من المعصیت نه وي دا لرفع درجات وي پوهېږې خبرې ول دا یاد کا دا خبره ځکه چې پیغمبران معصوم دي غونه ګناه نه کیږي غونه ګناه نه کیږي کوم ځای کې چې د پیغمبر په باره کې توبې لفظ راغلی وي هغه ځای کې به توبه تعبدي وي لرفع درجات او چې د
امتی په باره کې د توبې لفظ راغلی نو کله به من المعصیت وي کله به لرفع درجات وي او یا مختلفه خبره ده خاطلې وا مدرسه جوړه شوه مرکز جوړ شه و یاره ډېر غټ مرکز جوړ شه الله پاک دې نورو وخت کی پوهېږې خبرې باندې مرکز جوړ شه خو چې مرکز کې اوس د قرآن بیانونکی نه وي د دین بیانونکی نه وي نو دا مرکز نه دی ښه دې دپاره یو استاذ پکار دی آبادی خو شوه جماعت جوړ شه مدرسه جوړه شوه اوس دې ته استاد ضرورت دی چې دې کې استاد یو الله دین خلکو ته بیانوي هغه په جوش و خروش کې بیانوي داسې نه چې بس خلیل مونځ وي اور کې خلی اوداس وي او بس یاره ډېر ښه ځای دی نو ښه ځای دی ډېر زبردست یاره نو په عالمي آبادي دی نو عالمي آبادي باندې نه کېږي یو وړوکی غونې چوباتراوي خو چې د الله دین ورکې بیانېږي د الله کتاب بیانېږي او د الله دین کې اول نمبر د الله کتاب دی تبلیغ کې اول نمبر د الله قرآن دی دین اوچت تبلیغ د بل شي نشته ګوره که څوک غلط فهمي کوي که نه دا به غلط فهمي کوي اول نمبر تبلیغ د قرآن دی پوهېږې خبرې باندې قرآن به بیانوي نو ګوره اوس مرکز جوړ شه مدرسه جوړه شوه اوس دې دپاره استاذ پکار دی اوس ابراهیم علیه السلام د استاذ امت ته پر دوره غمخوار دی ربنا ربا وبعث فیهم رسولا یا الله مدرسه جوړه شوه مرکز خو جوړ شه خو داسې نه وي چې پیشوانې ورکې منډې وایي مرکز جوړ شه خو چې پیشوانې ورکې منډې وایي سپي ورکې منډې وایي ربنا ربا عنوان د آیات څه دی الدعاء لباس رسول الاخیر دعا د پاره د علی گلو د پیغمبر اخرنی ربنا ربا وباس فیهم راولیږي په دې خلکو کې د مکه ویلاو کې رسولنا یو استاد یو پیغمبر منهم چې جنس ته دیو نه وي یا الله دیو کې د دیو زبان والا سړی راولیږي چې دا ساغزړي پوي کې ځکه خپل زبان کې سړی خپوي وي شي سړی خپل زبان کې خلق پویوا پیښوري زبان ورته ما کوا تیروال زبان ورته کا غاټه غاټه خبره ورته کا څخه پوي شي د چې ته ورته زمونږ لګیا وي نو هغه مو تیروال په زمونږ نه پوهېږي دا زمونږ څه شی دي پوهېږي خبره خپل زبان کې او البته چې هغو ته یې بیانې پیښوري زبان کې بیانوه ماماندو زبان کې بیانوه نو ته اوس یې غاټ تیروال او پیښوری زبان د شروع کړی خپل زبان د بدل خپل زبان کې تقریر وکړه چې دا خال پوه شي تا ته د کوم د غټ ساري ناست دي دا د تا کلي والا دي هغه په بل زبان نه پوهېږي پوهېږه خبرې غاټې غاټې خبرې ورته کوه الله اکبر ځکه چې کوم سړي زبان کوم سړی په هغه زبان پوهېږي هغه زبان کې به ورته خبره کوي پوهېږه خبرې نو اوس ته ماموزي مخکې ماموزو قوم دی ډېر ښکلی قوم دی الله پاک ته دیو همیشه د پر آباد سدي دیندار قوم دی نور قومونه دینداري دي نو مو سره یو طالب هغه ویلو چې یاره دا چې کمرې کې و مو سره وایي دا چې د ما گنجي پاراک و ورک شوی دی و بس اوس مونږ نه پوهېدو چې یاره د گنجي پاراک څه شی دی شي وایي د ما گنجي پاراک چا اخیستی دی او نو مو سره یو بل ته سترګې واړلې مو سره یدوالي خېلو یو مشتي و مشتي زبان باندې نه پوهېدو مونږ نه پوهېدو اوس د گنجي پاراک څه شی دی ما مولانا صاحب دا گنجي پاراک څه شی دی دا مایز څه شی مرغب وي او بل څه پالو دي که نه هغه ویلو چې ما گنجي پاراکه څه وي هغه غنه لاندې اخیستی سپین غوندې مایز بلین عیسی بلین ته گنجي پاراک نو اوس هغه زبان باندې مونږ نه پوهېدو پوهېږې خبرې نو هغه باندې بس طالبان خو عجیبه مخلوق دی هغه باندې د گنجي پاراک نه ما کېخله چلا گنجي پاراک راغله هغه دوره سخت خفه کېده سخت طبیعته سړی و داسې ځان ته غوندې سړی و مخکې ونې ما سره میلاو شوم په زړه خوردي که نه کټ کټ وخندېده دا یو دعوت هغه کې میلاو شوم سره اوس سپینګیره شوی دی عمر تیر شه پوهېږي خبرې ونې نو خبره دا دی چې کوم سړی په خبرې پوهېږي که نه هغه زبان کې ورته خبره کوه ته اوس انګلیش کې لګیا شې او یو سړي ته چې هغه ته پښتون خانه زده او ته د انګلیش الفاظ استعمالوې یا څو جمعه ته تعلیم د کړی دی که نه ایجوکیټډ یې اته کله ورته چې 1 2 3 هغه یې سړی 1 2 3 څه شی دی
نو ګوره په اول مقصد دی ها په اول نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دعا وغوښته ربنا وبعث فیهم ای رب ولیږي په دیو کې رسولا یو پیغمبر منهم چې جنس د دیو نه وي یعنی عربي انسان وي علما فرمایي منهم بشر مثلهم چې دیو په شان ته انسان وي ها بشر وي ها مخکې ګوره د توتیانو دا نه منله چې پیغمبر بشر دی وي نور دی نه منې کېدو الحمدلله علامه حضر حیات ته الله رب العالمین عمر ورکړي ها دومره ودګولو راودګولو ګلا چې دې ته راضي کو چې پیغمبر بالکل په اعتبار د اصل سره بشر دی ها وایي خبره ور بشریت اقرار یو کا کدی والله دی مودا دا طالبی زمانه پر نه منله اوس یې منله ډېرو خلکو من دون الله کې و ګډوډ کولو من دون الله کې بوتان مراد دي خودی اور پر خوريو کا ها وایي خبره ور ها یو مشهور مناظر د بریلیانو اسد نامه سید اسد هغه سره خبره او کې گفتگو کا غویر چې بالکل مانو چې من دون الله کې ها انبیان شامل دي اولیان شامل دي ټولو ته شامل دي ها نو ډېر خبرې ان شاء الله ومنلې ها د دغه فقیرانو خبره ډېر خلکو منلې مخکې نه منلې پرپګنډې کولې خو د دغه فقیرانو د دغه ارمان به د نور خلو کې د ګلابي خل نه دی به وکړي ها ارمان به وکړي مقابله والا خل دا دی ها په دیوبند کې د مقابله والا خل دغه خلک دی ها دا سرماتي خلک وایي خبر دا نور راځي چې کلاک پټوي بیا یو یې نه کوي ها دا ور مخکې کېږي بیا ها وایي خبره ون الله اکبر یتلو د دې پیغمبر په څه ډیوټي وي ها د دې پیغمبر په ډیوټي څه وي ډیوټي بداوي ته د پیغمبر امتی تان دا ډیوټي دی مولوی صاحب تا ډیوټي څه دی استاذا اماما خود مو امیان بیکار دي چې امامي نیولې نور ته ویلو چې مولا صاحب متبود دوا یتونه ترجمه کې نو چې کوم ته ترجمه نه وي دا والا کا دوی مې ورې په سترګو وکسي ځکه کاوي نشي تم خپل امام مجبور کا پدی باندې چې متب درس کې ها ترجمه وکوي ا ترجمه نه کوي نشي کوي نشي کوي بس تختی پېګه خبره ونه ها خود ته نه مجبور ها هتی نه مجبور وي چې نه مجبور وي نو غا باساڅه مزه چرچی دی اور خوبونه دی او تنخواه دی زکات خیرات دی هڅه کوي ډیوټي به د پیغمبر سوي ډیوټي به د امتی سوي یتلو علیهم آیاتک لولیبم په دیو باندې آیاتونه رستا علم قرات و يعلمهم الكتاب خیب دیو لره کتاب علم تفسیر او علم فقه والحکمت حکمت پورته خی د دین په پورته خی ها کتا دا معنا کوي الحکمت السنت سنت ګوره د حکمت ډېرې معنی قرآن کې راغلي دي همدارنګې ها ډېرو شیانو ته حکمت ویلی شي علم د قرآن سنت ته حکمت ویلی شي ها یا ها علم د علم د حدیث اصول د علم د حدیث ویزکیهم اپا کوي به دیو لرا پاکوي به دیو لرا د باطلو عقیدو نه دي کې اشاره د علم تصوف ته علم د پیری مرید دا خدا چې پیری مرید نه لکه دا ما او نن زمانه کې دي پیران مریدان دا چې مریدی ودا چې پاکول د شرک او د کفر او د بدعاتو نه بالکل چې شیشه په شان ته صفا ک هغه تصوف دا تصوف نه دی خلق په بدعاتو کې مبتلا کوي و یره جی پلان کې ډېر مریدان دي او ډېر غټه اجتماعي کیږي ها نو خلق په بدعاتو کې مبتلا کوي الله ذکر بالجهر باندې عادت کی اعلان کې ذکر بالجهر ها پدی طریقې سره ایچا نام نه ثابت ها علماء دیوبند دی خلاف دي اکور کا ذکر بالجهر وې کنه نو ریوان مرکز کې بکول او دغه د کوارټ مرکز کې بکول چې ته په زندگی کې تاسو ذکر بالجهر شبي جمعه کې کتل نو دا مستحب په سي څومره کوشش کوي غریبان چې مستحب مسواک ور خپاتي شي بیا خوب نه ورسي ها او شبي جمعه ته تل چې ور خپاتي شي خوب نه ورته ورسي دا دوره غاټ ذکر الله دا مرکزونو کې والي نه کوي ها نو چې نی کې خو نشته دی کنه پېګه خبره نشته دی د دې دا مخالف تی تبلیغ والے مخالف تی ها چې ګوره ذکر بالجهر په دې طریقې سره
دا خلق بدعاتو کې مبتلا کوي پوهېږي خبرې ون ویزکیهم دا پیغمبر به دیو پکوي د بدعاتو شرکیاتو نه تزکیه د نفس به کوي تزکیه د نفس دا څوک کوي د حق پرست علما کوي چې غا کیده ولا علما وي اولی نفس پاکی د بدعاتو شرکیاتو نه بیا ذکر کاوه کنه ذکر زمانہ هونه دی دا ډیوټي به د پیغمبر وي یو دا چې آیتونه دلیل د قدرت په بیانې قرآن تعلیم بکې درس بکې ترجمه بکې احادیث په بیانې خلق په د باطلو عقایدو نه حق عقیده طرف ته راړوي شرک بدعات نه به رجوع کوي حق طرف ته اوس ګوره دا سوال ابراهیم علیه السلام کو چا په باره کې نبی علیه السلام دی د وجه نه نبی علیه السلام فرمایي چې زه په دعا د ابراهیم سره الله پیدا کړم او زه دعا د ابراهیم یم او زه زره د عیسی یم یاتی من بعده اسمه احمد هغه زره ورکړو چې مان آباد به یو پیغمبر راسي چې هغه احمد نوم وي پوهېږې خبرې به دا ډیوټي به د پیغمبر وي دا ډیوټي به د امتي وي دا ډیوټي د صحابهو وه او د تابعینو وه د تابع تابعینو د ټولو دا ډیوټي وه او بیا اوس ګوره وسیله انکا یا الله دا دعا د ما قبوله کې د آخري پیغمبر پیدا وکې انکا یقینا ته انت صرف ته تاکید دی العزیزو کارساز یې زوراور یې الحکیم و حکمت والی الحکیم و حکمت والی پوهېږې خبرې ونه الله اکبر نو ګوره دې ته ویلی کېږي وسیله ابراهیم علیه السلام دا درې دعاګانې وکړې په دې درو دعاګانو کې وسیله د الله نومونه کوه نو ته د ابراهیم علیه السلام لمسی یې که نه ته چې دعا غواړې نو څه کوه یا الله ته رزاق یې حکیم یې ستار یې غفور یې دا سوال د ما قبول کا دا وسیله کا دا ښکلې وسیله دی تفریح وکړو